بسم الله الرحمن الرحيم. وزن الفعل وهو كون الاسم على وزن يعد من أوزان الفعل، وهذا القدر لا يكفي في سببية منع الصرف، بل شرطه فيها أحد الأمرين. هجي دلتا النهم نمبر سبب دا أسباب منع الصرف بياني، ودا پنزل لسم بحث تے غیر مصرف ابحاثو کی. دلتا بم دریا اجزا بیانو، تعریف د وزن فعل بکو یو، شرائط بے بیانو دوا، او آخر کے با تفریعات مثالون بیانو. اول تعریف د وزن فعل وهو كون الاسم على وزن يعد من اوزان الفعل. کیدل د اسم دی چی په داسې وزن باندې راشي چې هغه د فعل د اوزانو نه شمارل کیږي. کیدل د اسم دی په داسې یو وزن باندې چې هغه د فعل د اوزانو نه شمارل کیږي. په دې پوه شولې؟ دای تعریف شو. به شرایط دی، دو شرایط دی، یو به پکې خامخا موجودیږي، او که دواړه نو پس به سبب د غیر منصرف نه جوړیږي. اول شرط دا دی چې دغه وزن چې دی دا به فعل پورې خاص وي. اسم به په داسې وزن باندې راشي چې به فعل پورې خاص وي. او که چرې دا شرط نو موجود، اسم په داسې وزن رانلی کوم چې فعل پورې خاص دی، نو بیا به د حروف اتینو نه به پکې یو حرف راغلی شروع کی، او تا به نه قبلی اخیره کی، اخیره کی به تا کومه چې بها بدلیږي نه وي. نو یا خو به اسم راغلی په داسې یو وزن باندې چې فعل پورې خاص دی، او که چرې اسم په دغه شان وزن نه راغلی، نو به شرط دا دی چې په شروع کې به د حروف اتینو نه یو حرف راغلی وي، او غیر قابل للتا، تا به قبلون کې نه، تا لره به قبلون کې نه. پوه شولې پې؟ بس هم دغه دوه اجزا او نور مثالونه دي. ورسره ذهن کې کېنوئ. اصل کې وزن په درې قسمه دی، د اسم او فعل. یو هغه دی چې فعل پورې خاص دی، لکه شمر، ضرب. او دویم نمبر هغه چې فعل او اسم دوه اسم پورې خاص دی، لکه مثلا اسامه. دا داسې وزن دی چې فعل په دې وزن نه راځي. او دریم هغه دی چې هغې اسم او فعل دواړه په هغې باندې راځي، لکه ضربه وزن، حجر، حجر، شجر، ضربه یو وزن دی. پوه شئ پې؟ نو موږ اول شرط ولګو چې په داسې وزن به چې فعل پورې خاصي، دا اول قسم د وزن دی. او که هغه نه و، دا دریم قسم و چې فعل او اسم دواړو وزن و، نو به حروف اتین نه یو حرف شروع کې پکار دی، او تا لره به قبلون کې نه. اسانه خبرې ورځو به ته وګورئ. وزن الفعل تعریف یې کوي، وهو کون الاسم، عقیدل د اسم دی علی وزن په داسې یو وزن باندې یعد من اوزان الفعل چې شمارل کېږي د فعل له اوزانو نه. داسې کې اعتراض نه جواب هم کوي چې لکه اسباب معنی صرف خو اوصاف اسم دی، او وزن فعل خو صفت فعل لی. نو اوصاف اسم اوصاف فعل لی څنګه په اوصاف اسم کې راوستلو؟ نو جواب ورته کوي چې وزن فعل نه مراد کون الاسم دی. نو کون الاسم دا وصف د اسم شو. اوس وایي صرف دومره خبره چې په وزن د فعل نه ده کافي، شرط به پکې موجودیږي دوو کې یو شرط. وهذا القدر چې لا يكفي کافي نه دی فی سببیت منع الصرف، په دې کې چې سبب د منع صرف جوړ شي، بل شرطو بلکې شرط ولدا دی، بل شرطو فيها بلکې شرط د سببیت د منع صرف د پاره. دې کې به اعتراض جواب دی. اعتراض دا دی ته ویل چې د وزن فعل لپاره شرط دا دی چې فعل پورې به خاص وي. زه به در وښیم وزن فعل به وي او داسې وزن منعي چې فعل پورې به خاص وي، لکه ضربه. پوه نه شولې پې؟ جواب دا دی بھئی دا شرط د مطلق وزن فعل لپاره نه بیانو، بلکې سبب جوړېدو دپاره بیانو. نو څه وایي؟ شرط د وزن فعل فيها په سببیت د منع صرف کې یادو. احد الامرین دی. تاسو خبره باندې پوه یاستئ که نه؟ دوه شرایطو کې
یو شرط موجودی دل دی یا به په داسې وزن باندې راشي اسم چې هغه وزن به فعل پورې خاص وي دا وزن درې اقسامو کې چې کوم اول قسم پوه شولې اما ان یختص یا خو به خاص وي دغه وزن څه مې پرې نه ښودل خاص به وي به معنا فعل پورې خو فی اللغة العربیه لغت عربی کې یادو کارستو ولې تر جواب راشي خاص بوي د غوزه په لغت د عربی کې به فعل وزن پوری مرجی خودله بمعنى انه معنی دا چې نه لا یوجد نه موجودیږي د وزن فی الاسم العربي په عربي اسم کې الا منقولا من الفعل مگر دا چې فعل له منقول وي تاسو په شولې خبره مانی د سی وزن به چې فعل پوری به خاص وي د معنی دا چې عربی کې با اسم کې دا وزن نه موجودیږي مگر دا چې د فعل نه ورته راغلی مثال کشمر على صيغه الماضي المعلوم من التشمير پس په وزن على صيغه الماضي المعلوم په صيغه د ماضي معلوم وایا شمرنا شمر من التشمير د باب تفعیلنا نو وګورئ دا د فعل وزن د خاص اسم کې چې موجودیږي نو فعل نه با را منتقل شوی فإنه نقل شمر دا نقل شوی من هذه صيغینا یعنی د ماضی صيغینا او جعل علما او به علم جوړ شوی دی د فرست پاران اسمیت په ګرس راغله وکذالک هم د شان بل وره بذر دا د ابونوم د اسم دی حالان کې کم وزن دی فعل پورې خاص دی لما ينبو د بارهم د شان عثر هذا یوزینوم دی نو دام وزن فعل پورې خاص دی او اسم ترا منتقل شوی له موضعين هم دغه شان وخضم دا یو سړینوم دی نو فی الحال اسم دی او وزن د فعل نه اسم ترا منتقل شوی دا وزن دا ټول چې افعال دي نقلت نقل شوی دی الى الاسمیت تاسو په شولې اوس اعتراض جواب اعتراض دا دی تا ویل چې ضرب په وزن فعل په وزن باندې چې کوم وزن وي دا په اسم کې نه شروع کی سویل بما انه لا يوجد في الاسم العربي الا منقولا من الفعل دا سویل کنه چې دا په اسم کې نه وي مگر دا چې د فعل نه ورته را منتقل شوی زه به دروخه ما هم د وزن به یو ډایرک به اسم کې فعل نه را منتقل شوی لکه بقم دا دی ورنګ نوم دی د ملخوین ورته وي هم دغه شان شلم شام کې دی ولاقینم دی نو بقم شلم ډایرک اسماء مقرر شوی دی د دې د وزن د فعل نه را منتقل شوی نه دی پوه شوی سوال باندې جواب داري بھائی موږ دا خبره کړې و چې په عربی کې به فعل پورې خاص وي او که اسم کینو فعل نه برا منتقل شوی او دا دوړ نمونه خود عجمی دي دا د عجم نمونه دي نو عربی ته رسره وخت دي پوه شولې په بهرحال عربی کې وزن فعل پورې کوم وزن خاص وي نغی کې زمون مراد دا دی چې دغه وزن په عربی کې اسم کې نه موجود مگر دا چې فعل له منتقل شوی تا چې کوم مثالونه ویل بده کې دغه شان نه ده عجمی دی وګورئ واما نحو بقم اسمن چې دانوم دی لسبغ معروف دی ورنګ معروف رنگ دی او ول عندم ورته ویل کیږي د ملخوین ورته وي تور رنگي کا وشلم علما دام علم دی لموزین دی او زی بالشام کې فهو من الاسماء لا جميع دا منو منګه چې دا فعل نه منتقل شوی خلانجب کې دا د چې اجمی نمونه دي پوهیږئ کنه او موږ څه ویلو چې اسم کې به نه موجودیږي مگر د فعل نه برا منتقل شوی چې په عربی کې بره څه ویلو لا يوجد في الاسم العربي الا منقولا خجي او مخکې ما تاسو ول مثال دا اعتراض نه جواب دی را بشي يختص في اللغه العربيه هل تو کنه برا خجي کوم دې ورسېدلو فهو من الاسماء الجمية المنقولة الى العربية دا خو اسماء جمعية دي او به من نقل شوی عربیت تا فلا يقدح
نو منع نه ده فی ذلک الاختصاص منع نه جوړی په دغه اختصاص کې څه اثر نه پرې باسي کا ومثل ضرب علی البناء للمفعول برو غریبل مثال یو شمر مثال شو بل مثال چې فعل چې اسم وی په وزن د داسې فعل باندې د فعل په داسې وزن باندې چې فعل پورې خاص وي اسم وی خو د فعل په داسې وزن باندې چې هغه فعل پورې لکه ضرب فعل وزن ضرب دا اسم کې نشته فعل پورې خاص دی نو چې ضرب د چانوم کې لکه وزا سره ضرب دی نومې شو تاسو پیږئ دغه صورت کې دا وزن دا اسم کې عربی کې اصلا نشته فعل نو تر منتقل شوی ضرب یادو که مجهول ضرب نه یادو ځکه ضرب فعل پورې خاص نه دی حجره شجره حجره دا خو اسم کې دی خجی ومثل ضرب على البناء للمفعول اذا جعل کله چې دا وګرځول شي علم لشخص د پاره فانه ايضا غیر منصرف دا هم غیر منصرف دی للعالمیت د وجنه یو بګی عالمیت دی چې د چانوم شيخه بل بګی وزن فعل له وانما قيدنا بالبناء للمفعول من قید ولګولو چې مبني للمفعول به مجهول صيغه بوي فانه على البناء للفاعل زکه کشری مبني للفاعل شي معلومه صيغه شي نو به غیر مختص بالفعل به فعل پورې خاص نه دی لکه حجر او شجر البته یونس نحوی وی چې به فعل پورې خاص دی ولم يذهب الى منع صرفه یونس نحوی وی چې غیر منصرف د بار به سبب نه دی ښا الا بعض النحات دا دی هغه نحوی او د دوسه او يكون غير مختص توجه کوم دې ورسېو دغه دې کنه او يكون في اوله زياده كزيادته غير قابل للتاء دغه دویم شرط دی کا کچری اول شرط موجود نو خبخه چر صدوال وای او که اول شرط نو موجود نو به دویم شرط موجود وي دویم شرط دا دی یعنی بدس وزن باندې راغلی او چې هغه اسم او فعل دواړو کې نو به حروفیتن به یو حرف په شروع کې وي زائد راغلی وي ور سره به تعالی قبلون کې نوي متوګورئ او يكون غیر مختص یا بدسی چې فعل پورې به خاص نوي ولکن يكون في اوله لیکن ویبا په اول د دې کې الک اوله کې ضمیر شاطر راځي دوا احتمال دي یا اوله کې ضمیر وزن فعل تراجي دي اي في اول وزن الفعل اي مجازي معنی ده او یا هغه اسم مراد دې کوم چې د فعل په وزن راغلي دي في اوله معنی اي کتاب کې ویما کتاب کې لګي او اول ما یا اول هغه اسم کان على وزن الفعل چې د فعل په وزن وي برحال زیادت راغلی وي هلکه د زیادتون صيغه د ویجی دا مصدر دی کنه او دا تنوین چې در تخکاری تن کی دا عوض د مضاف الیه نه د اعتراضات مې پرې غسل ټیم کم دی زیادتون دا عوض د مضاف الیه نه د تنوین نه دسی دی او یکون یا بوی په اول دغه وزن فعل کې یا پاغه اسم کې کم چې د فعل په وزن راغلی وي زیادت د حرف بوي زیادت د او یا د زیادت چې تاسو تخکاری دا مصدر دی هو مبني للفاعل د فاعل په معنی دی او به د صفت د موصوف محذوفه د بار د سی وشي او يكون في اوله حرف زائد وسپوي شولي زیادت حرف دا ولا معنی شول او حرف زائد دی دوی مشوله زائد په معنی دی اسم فاعل په معنی صفت د حرفین موصوف دی من حروف اتینا كزيادته لکه څنګه زیادت چې په اول فعل کې راځي د غشان بدل تراغلی اول فعل کې زیادت څنګه راځي اتینا راځي نو الف حمزه راځي تا راځي یا راځي نون راځي نو که په وزن د فعل کم چې فعل پورې خاص ته پاغي رانلې نو کم از کم په داسې وزن خوش راشي کنه چې هغه په فعل کې وي سم کې وي ور سره د فعل کم کارونه دی په کې وي هغه د فعل کم علامات دي چې حکم از کم پکې کنه د فعل علامات دار چې شروع کې به حروف اتین نه راغلي فعل علامات دار چې تاب نه قبلي پويږي به او تو ګورئ
که زیادته که ضمیر چاته راجع دی مثل زیادت حرف او حرف زائد فی اول الفعل هغه دواړه قسم خبره وکړه مخکې زیادتون کې چې موږ ویلو چې زیادت حرف دی او که حرف زائد دی پشان د زیادت د حرف یا پشان د هغه حرف چې زائد وي په اول فعل کې غیر قابل او قابل بنوي تعالی را ویلی مو کنه د غیر قابل د حال له حال کون وزن الفعل د سي حال کې چې د وزن فعل چره دي کې د ال چې فی اوله کې ضمیر چاته راځي شي وزن فعل ته او کچري اوله کې ضمیر ما کان علی وزن فعل ته راځي شي نو به د شي حال کون ما کان علی وزنه په داسې حال کې چې هغه اسم کم چې په وزن د فعل باندې وي غیر قابل نوي تعالی را ولی که تعالی را قابل نو به څه چلیا کتا پکې راغلی ونه به ویجی تا خو خاصه د اسم د تاسو ته پته ده تا خاصه د چا ده تای متحرکه خاصه د اسم ده نه چې کله په وزن فعل کې تا راغله نو به خو پکې جهت د اسمیت غالب شو چې جهت د اسمیت غالب شو مشابهت د فعل څه شو کمزور شو او دا غیر منصرف چې غیر منصرف دی خدا د فعل د مشابهت په وجه یار د څه وکنه وا ثقل بګی غیر وجه راغلی لانه يخرج الوزن وزکت کړه چې بګی تا راشي نو به وزن وزي زکه وزن اوزي بهذه التاد وجنا لاختصاصها ولي اوزي او د چانه اوزي ولي اوزي جواب لاختصاصها زکه دا تا خو خاص تا بالاسم پوری نو چې دا تا په کراله د چا د وزن نوزي يخرج الوزن عن اوزان الفعل د فعل اوزانونه نه پیږي وس علامه جمی او دوه اعتراض کوي صاحب د کافیه باندې برو ګوري جی اعتراض دار زبر دروخه ما علمیت بم پکې وزن فعل بم وی وزن فعل بم وی او ورسره بل علت بم وی مثلا وسب بم وی او د دویم شرط به موجود وي حروف چې د سی وزن به چې فعل بوله به خاص نه وي خود مراد شروع کې به حروف یتین نه یو حرف هم راغلی وي ورسره با تا ویلو تابا نه قبلی هغه به تام قبول کړي به هم غیر منصرف وي خجی کمره اگر استنه ده ولو قال غير قابل للتاي قياسات اچھا جی لګ برو ګوري به اعتراض سوا کېدی اعتراض زده اربعه رواله کله چې دا عالم جوړ شي یو پکې عالمیت شو او یو پکې وزن فعل له او د وزن فعل دویم شرط هم پکې دویم شرط پکې دا چې حروفیتین نه حرف بشرو کې راغلي د څه ده کنه دا اوس غیر منصرف شو اعتراض پیدا دی به چې دا خطا قبلی کنه اربعه رجال قبلی کني قبلی پوه شولې ما بخل چې به مم سي اعتراضونه کو ان تعبیر بدل کړي مصنف ته دا بیان وکړلو کله چې وزن فعل وی او دویم قسم وی فعل پوری نه وی خاص نو دا به تا نه قبلی ال بغیر منصرف فی کچریتای قبل ولا بغیر منصرف نه وی وسره شذ بدر وخما چې دا دویم قسم شرط کې به تا قبلی به هم غیر منصرف وی وسونه رسیدلې لکه څوک دی اربعه دا د چاره په عالم کا یو پکې عالمیت دی بل پکې وزن فعل له ادا خو تا قبلی کنه سره د دینه چې تا قبلی به غیر منصرف دی خبر لنډه وسی مقدر کړه پوه شولې بي نو د وجنه د کلک اعتراض دی جواب نشته لري پکې صاحب د کافی له بکارو علامه جامی وای چې د سی ویلی وي چې تا لرب قبلون کې قیاسن نه پاتې شلو اربعه چې قبلی کنه غیر قیاسی قبلی غیر قیاسی تور زکه ندریونه والا تر لسو پوری چی تاسو مبني طرف کې ویلي چې خلاف القياس مذکر د پاره تا راځي اربعه رجال دا خلاف القياس تا ده او تا بنا قبل کما چې قياسن راځي او دلته سره خلاف القياس پوه نه شلې بي یو د قید پکارو بل قید دا پکارو
وبالاعتبار الذي امتنع من الصرف لاجله تابم نه قبل یو او په هغه اعتبار سره په کوم اعتبار سره چې غیر منصرف دی په هغه اعتبار سره به نه قبلي دا قیدم ولګوا د دې فائدہ سره وای جی زبدر وکما توجه جی چې دې کې با اسود تو غوري اسود دا غیر منصرف دی اسود سره حالن کې او وزن فعل پکې دی او وزن فعل کا دویم قسم دی چې رفعتین شروع کې راغلي تا نه قبلي حالن کې اسوده چې دا کنه مؤنث ته پر اسودتون راځي تا قبلي نو په کار دار چې تا قبلي غیر منصرف نه وای کنه نه رسې به په کار دی کې اوس وصف دی سیدا او بل پکې وزن فعل دی خو وزن فعل کې نقصان دی تا قبلي کنه نو په کار دار چې منصرف به هم دا سره غیر منصرف دی د څه قید پکارو چې ذکر کړی وي جواب هم دا دی ښه واوره جواب دا دی بای په دې اسوده کې د غیر منصرف د پاره چې کوم وضع شوی غیر منصرف چې په کوم حیثیت معنی دی په حیثیت کې تا نه قبلي غیر منصرف په کوم حیثیت دی اسوده معنی دی او تا چې قبلي اسودتون بل شي شو پوه شولې کنه بین نو دا قیدم پکارو په کوم حیثیت چې غیر منصرف دی په دغه حیثیت به تا نه قبلي دا قید لګول وي نو اسودتون به اعتبار شوی ځکه دغه تا قبول کړي خو هغه حیثیت معنی پتن لګي پوه شوي کنه ورته اعتراض اسمه کی سورانه کړل ښه به وری صاحب د جامع وې داسې عبارت پکارو چې تا بنه قبلي قیاسی چې ویلانو اربعه رجالین چې کومه تا قبول کړي نو هغه څه پروا نه کوي ځکه هغه خلاف القياس تا نو هغه غیر منصرف وی نو بالکل ټیک د کڅو کوی تای قبول کړي نو من قید لګولې چې تا به قیاسي نه قبل یو غیر قیاسي قبول کړي پوه نه شولې به او بعد شول اسودتون کی چې تا قبول کړي دا د دې لپاره بل قید پکارو چې په کوم هيئت صورت سره غیر منصرف دی بدغه هيئت صورت سره به نه قبلي عدل ته چې قبول کړي دا بل له سوي تو غوري ولو قال كما صنف لي غير قابل للتعيين قياسا يو وبالاعتبار الذي باغ اعتبار بتان قبل امتناع من الصرف لاجله چې د صرف نه د لفظ من دي د وجه د اعتبار نه کوم اعتبار په وجه چې غیر منصرف دی په دغه اعتبار سره نه قبلي لم يرد نبوارد له عليه بمصنف باندې د اعتراض شر باوند اذا سمي به کله چې مسما شي په دې سره فإن الحق التابه 40 سره للتذکیر د پاره دا تذکیر د پاره چې کوم راځي 4 رجالین نشي دا کنه فلا یعنی تا اصل کې تانیث د پاره یو دلته مذکر د پاره راځي نو فلا يكون قياسا خو نشوا ولا اسود فإن مجيء التاء في اسوره كرات للتا پاسورتين کی للحيه الانثى د مار مؤنث تبار ليس باعتبار الوصف الاصلي دا په اعتبار د وصف اصلي سره نه دا ما هي اتیاد کړی یار پدن لګی تاسو ورسې به څومره جلتی کې و عمره نقیسه غړوړه کیږي ماده قید د څه پکارو ګورم پدې اسودتون کې د کوم سبب پوجا چې دا غیر منصرف دی کنه هغه وصف اصلي دی دا څه وکنه ووري به اسود غیر منصرف دی یو پکې وزن فعل دی یو پکې وصف دی امنګ شروع کې ویلی وصف نه عارضی وصف مراد دی کنه او سپیشلی مراد دی او سپیشلی مراد دی ویلی مو کنه مو نو د کم اعتبار په وجه چې دا سبب دی هغه وصف اصلي دی په دغه اعتبار سره پکې تا نشته دا تا چې راغلی دا خو په اسمیت غالب شوی د ما نوم جوړ شوی غي وجه نه راغلی دا پدن لګي پوه شوي کنه به دا دوی مې خبره مې صحیح نه وکړې ښه اعتراض په کم جوړېدلو چې بھائی اسود منصرف ده کې غیر منصرف نو ویل جی دا غیر منصرف ده ولی یو بکی وزن فعل ده یو بکی وصف ده اعتراض وزن فعل کې خو شرط ده تا بنه قبلې ده خو قبلې کنه په سوال پوه شوي جواب یو قید بکی بل ده کم اعتبار سره چې دا سبب جوړ ده په دغه اعتبار سره وتا نه قبلې وسې شو دا په کوم اعتبار سره سبب جوړ دی په وصف اصلي اعتبار سره په دغه اعتبار سره بده کې تانشتا او دا تا چې بکر راغلی دا خو عارضی دا اوس اسمیت په غالب شوی غیر د وجه راغلی دا اوس ورسېدلې صحیح تعبیر مونږ کو
ټیم پیسې واوښتلو. وګورئ لیس باعتبار الوصف الاصلي دا تا نه ده الذي لاجله د چا د وجه نه چې دا يمتنع من الصرف منصرف جوړ شوی غیر منصرف جوړ شوی، بل به اعتبار غلبة الاسمیت العارضیه بلکې دا په اعتبار د غلبې د اسمیت د چې کوم عارضي دي. ومن ثم اوس تفریعات واورئ احمره چې دا غیر منصرف دی ولی جی یو بکی وصف دی بل بکی وزن فعل اول شرط خو نه دی موجود چې هغه وزن معنی کوم چې فعل پورې خاص وي، خو دویم موجود دی چې د سی وزن باندې چې اسم فعل دواړو کې راځي شروع کې حروف ایتین نه حرف راغلی دلته شته تا لره نه قبلی دایم نه قبلی. وګورئ ومن ثم ای ومن اجل اشتراط عدم قبول التا امتناع غیر منصرف دی احمرو عن صرف د منع دی د صرفنا یعنی غیر منصرف دی لوجود الزیادة المذکوره یو بکی زیادت مذکوره مشترکانه امزا مع عدم قبول التا تاهم نه قبلی وانصرف او منصرف دی عمل دا ولی ویجی دا تا قبلی کنا ناقتن یعملتن لقبوله ذکر قبلی دا تا لرا لمجیئی عملتن وی راضی عملتن للناقة القوی دا پارا علی العمل کما ناقه چی پا عمل قوی والسیر او پا مزل قوی ناغیر پارا یعملتن یعنی تا پکی راضی پویا شوری پی بس بکنو.